ډیر زیات شکریا دا کوم چې تاسو په دې برننګ ایشو چې کوم د ملم جبې دا په دې کې وخت په وخت راغلی یو د عوامو یو اواز یو هم زموږ سره چوت کو څنګه چې تاسو تاسو کو نو په دې کې زموږ سو کیسونه پینډینګ دي چې په هغه کې سیول کیسز هم په عدالتونو کې پینډینګ دي او اوس په کې تاریخونه روان دي د هغه سره په ریوینیو چې کوم کورس دي د 135 چې کوم درخواست ده د 147 چې کوم درخواست ده د لینډ ریوینیو اکټ تحت هغه هم پینډینګ دي د دې سره بیا د سیمسنګ ګروپ اف کمپنیز چې کوم خلاف ریټ پیټیشنز دي نو هغه هم پینډینګ دي بیا په دې کې د عوام چې هغه کې اونرز هم او د کم پوزیشن هولډرز چې دي نو دا هم د دوی یو وفد د محمد خان په سربراهی کې سی ام سره چې کله ملاقات وکړو چې زه ایز ا لیګل اډوایزر هم د دوی سره ناستم نو سی ام سه وی چیرې دا چونکې په ملم جبه چې دا کم سکینډل دی چې په هغه کې د نیب کیسز هم ایون روان دي نو د دوی د پروب د دوی د انکوایري دومره ضروری ده چې هغه د سرفیس ته د هر قسمه فیکټس راشي چې را اونرز او د پوزیشن یوازې خبره نو د لیز اګریمنټس یا د سیمسنګ ګروپ اف کمپنیز چې را کم بزنس دلته کې شروع کړی دی نو یې چې د دې سره پکې هم مونږ هغه انکوایري وکړو نو په هغه مت کې نن چې ممبر بورډ اف ریوینیو چې دی هغه وزیر اعلی صاحب سی ام صاحب چې دی نو هغه دوی انکوایري افیسر مقرر کړو زموږ ډي سي سوات چې وسره هغه وسره هم په هغه ممبر کمیټیو نو هغه چې نن راغلو نو مونږ وته چې کم خپل خبره کې خو ده نو اول خو مونږ د خپل کیسز د کم فیکټس چې دین د دې سره د سیمسنګ ګروپ اف کمپنی چې کم انیشل اګریمنټ چې په 2014 کې دوی د لیز په شکل کې د حکومت د هغه وخت د حکومت سره کړو هغه هم د پرویز خټک صاحب په وخت کې چې کله لیز اګریمنټ د دوی سره چې د 15 کول لپاره لیز اګریمنټ اډورټایز شو د دوی سره د 33 کول حد پورې بیا ساين شو نو مونږه انکوایري کم افیسرز چې دي یا د کم ممبرز چې دي نو مونږ ورته لږ هغه فیکچوال بیک ګراوند هم وي بیا د دې سره چې دوی د فارست والا چې کم ځمکې اغستې دي او د دوی سره په دغه کې دي چې په هغه کې په های کورټ کې هم ریټ پیټیشن کې چې دغه حواله ولا مونږ ورکړه په دې انکوایري کې پینډینګ دي چې فارست والا په خپل جواب کې هم ویلي چې دوی اتورایز نه دي چې دوی د فارست چې کم فارست آرډیننس 2002 تحت د فارست چې کم ځمکې دي هغه واخلي نو دغه وسره مونږه پینډینګ په دې کم انکوایري کې چې دغه حواله ورکړي د دې سره چې زمونږه کم کیسز وس د سیمسنګ ګروپ اف کمپنی سره پینډینګ اډجوډیکیشن دی په مختلف کورټس کې نو په هغه باندې ولا د خپل قانون مطابق یا د هغه د فیکچوال بیک ګراوند مطابق د هغه لپاره ما ولغه اسسټنس وکړو نو دغه هدا پورې نن د انکوایري کمیشن بیا خو چې انکوایري کمیشن چې دوی چې کم فایندینګز راغلي د سو پورې چې ستاسو د دې سوال تعلق ته چیرې ک بالفرض په د کم وخت پورې وشي نو ډیر په اسانه هم کې دی شي او ک بالفرض یو کیس راخ کو د کېږي نو بیا کلونه نو په ډیر دغه کې هم کېږي لکه ما چې څنګه تاسو ته دا حواله درکړل چې په نیب کې هم د دوی چې کم کیس د ملم جبې سکینډل په نوم باندې هغه پینډینګ دی د هغه باندې چې کم په پېښور های کورټ پېښور بنچ کې هم کیسز کې هغه باقاعده د نیوز هغه تراشي هم مونږ د ممبرز لور کړی هغه په هم پینډینګ دي خو په انفارچونټلی چې په هغه باندې هم هغه شانتي هغه کار ایکسپیډایټ نه روان چې یاره دا میټر پروف شي چې یاره د دوی انیشل کاس سو لکه مونږ ولا یو حواله دا هم ورکړل چې سیمسنګ ګروپ اف کمپنی چې they have never experienced in the case of tourism او دوی ساين کړی د ټوریزم د لپاره یا ایون دوی د سکایټینګ چې د کم اګریمنټ په لیز کې دوی ساين کړی د دوی سره د سره ایکسپیرینس نشته د هوټلینګ د دوی د سره ایکسپیرینس دی this was the first time that they have signed a lease agreement with the then government and they were having no experience with regard to the agreement itself نو زمونږ خو دغه دا چې دا انکوایري افیسر غیر جانبدار انکوایري مقرره شو نو دو نشار خبره ده په یو هفته کې هم ده باقاعده خپل هغه انجام ته رسیدای شي تلوم الله پاک آباد ساته همیشه تاسو د حق د आवाज د پر راغلی او د قوم आवाज جوړ شوی تاسو ډیر زیاته شکریا وکیل صاحب په قانون تاسو ته خبرې وکړي خبرې په کاغذ او په قانون دي ټیک تا دا ټیم راغله د شاته د گاډي ماډي ټول ولړلی تاسو دا لګوخه په بار څنګه چې وکیل صاحب یو ډیره خپل قانوني خبرو کړ چې د دې باز انکوایرانه پینډینګ پرتی دي آیا دا ولې پینډینګ پرتی دي د ډي سي د دفتر متعلق جواد خانم ابلور د محب وکیل صاحب چې یو انکوایري د پینډینګ پرتره جواد خان چی شو د دې باندې تګوای ته د محب وکیل صاحب سره
ولاړ وي دا ناست وي او هغه د کوړک ته دغه پکې د دوتر انتقال لګ نه محیط شته دا 38 کانال چې دي دا سوري 32 سمثینګ یا 33 کانال پکې تاسو دا د دوی د پکې تاسو دا مشترکې د سره پکې عمران چې شوي عمران د علمګن چې د 18 کانال پکې دا غوي دي زما پکې د پخپله باندې زما تقریبا 15 کانال چې دا هغه سلپاسه په دغه د ریکارډ ده وغیرہ د کسانو سره په شریک د مرګرو سره ما زر خرید جیداد غسته زمانه دی پکې قرباني شو خو د قوم د مسله دی پر امن طریقې سره حل شي دا غین علاوه زما سره په اسلام باندې زر خرید جیداد د 21 تقریبا زما جوړیږي و کناله می ضرور جوړیږي نور زمونږ کې شوره کې د ترور زامن دی دغه دلې داغه د خط زمون سره شته باقاعده په ثبوت ورکړه داغه 18 کانال جوړیږي سمثینګ د 100 نه اباو جوړیږي دا آیا دا خلک په دې تقسیم کې بالکل نه شامل شوی دا د چا په ایما باندې د چا په وخت کې دا شی قبضه شوی د دومره دا چار دیواری لګوخه دونه ځای قبضه کیږي آیا د هغه وخت تحصیل ایڈمنسټریشن او ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن نه زدا سوال کوم چې په هغه وخت کې زموږ ډي سي صاحب او اي سي چارباغ وس موجوده اي سي صاحب چې کم دی دیم په هغه وخت کې موجود وسوم ناشته هغه زموږ یو دوه درخواستونه هم د خکړې دي دا خارج کړي دي د خپل خو دی په هغه وخت کې موجودو چې دا ځای قبضه کېده د اي سي صاحب هم موجودو د بدمرغه هغه زموږ د قوم هغه یو د تقسیم درخواست او یو مطلب د 145 د 145 په حواله سره به دا خبرو کوم چې وستاسو د مخې ستاسو د کیمرې د سترګې په مخ کې د ټولې ټیم په مخ کې اي سي چارباغ ته دا ویم اي سي صاحب چې نن الله خیر کو قوم په یو بل کې ورته دا الګ ټول د کیمرې پسترګه کې راغله دا خبره نن بیا واضح کوم چې 145 چې وسلاړ شي په کار د چې ته ولګي ولې چې دا قوم نه به پکې زب مدعیم زم چې زب پکې کار نه ساتم د دې پکې کار نه ساتي خبره ده کنه نو 145 د ټولو خبرونه مخ کې زما اي سي چارباغ اي سي صاحب ډیر یو بهترین انسان دی زما په 100% اعتماد دی डी सी صاحب سوات جنید خان نوې راغله دی هغه ډیر زیات مخلص سره داغو په وجه باندې نن د اي سي صاحب او د डी सी صاحب په وجه باندې دا ټیم راغی او ګراوند ریالټي ګوري زاغو ته په دوه الله سلام پېښ کوم خدا ته درخواست کوم چې 145 یوازې مونږ ځان د پاره نه دی غوښته چې را مونږ به تاسو بل طریق باندې د 145 مقصد د دوه طریقه باندې چې بده کې الګول نه جوړيږي باقی که دوباره بیا ټیم راځي یا جرګه کیږي مونږ یو قوم تاجت نشته ولې چې قوم راځي تاسو د مخه دلته غټه غوېمه جوړه شو زه بیا ولګم بل طریق مې اخوادن نه کو په خبره مې پوه کړ چې رورا د چغو یا د دز غوبل خبرې دانه دي دا کاغذ خبرې دي په قانون به خبره کو شی قبضه شوی دی غیر قانوني قبضه شوی دی ټیک شو ها کدا ویل کېږي چې را پیسې مونږ ورکړي دي او پلان کې ورکړي دي هغه په بار په میډیا میول چې راوړي په عدالت کې هغه اسټام پېښ کړي په کم اسټام چې تاسو ګوتې د سخت اغستی او چا چې اغستی هغه راشي دا وای په دې کې بم کسانی چې چا پرس کا اغستی راشي په هغه ګوته کې دي تا اغستی دي بیا به قانون دی ته ګوري چې آیا دا په کم قانون د روپې اغستی شوی دي شته په کې کسان به اغستی دي دا ټول د قانون خبر دلته کې مسله دارا چې څنګه سیمینز ګروپ اف بزنس د بده مرغه دلته څنګه راغې د بده مرغه زما په حکومت کې راغې او هغه الته کې پروټیکټډ فارست چې داغه باقاعده ثبوت موجود دی داغه باقاعده مسماری پکې موس په دې مخکورو کې د عمر خطاب صاحب ته سلام پېښ کوم اس ډي پو صاحب پترو شوی دي بار او بل یو خبره نوټس کراولم چې د پاریسټو سره کیسوم چلیږي او چیف کنزرویټر صاحب ستانه دا سوال کوم چې ته په دې مخکورو کې راغلی او ته د سیمینز ګروپ اف بزنس چې کم دی دا هوټل جوړ کړی پی سي کې ته میل مکیږي نو آیا چې کیسو سره چلیږي ها چیف گیسٹ جوړیږي نو ته قانون ته نه ګوري چې آیا ستا خو سره کیس چلیږي ته څنګه د دې مودې سره مطلب دا خو ستا مطلب د خو دغه د انکروچمنټ کړي دی فارست ایریا لاندې کړي ته څنګه چیف گیسٹ جوړیږي چیف صاحب مال به د دې خبرې جواب دی قوم لور کا خبره دا دلته د قوم ټول دی قوم دا د ټول ولاړ لستاسو په مخ کې دی مونږ د علاقې امن غواړو مونږ ټوریزم مخه تتلل غواړو مونږ دلته داسې پارک نه د دین خپل پارک مونږ چې جوړ شي آباد شي پکې ټیک شو اوري مونږ وای چې دا آباد شي دا خپل جوړ شي څومره په اتفاق اتحاد خبره کیږي که په جرګه کیږي که په رورولۍ کیږي په علاقې کې امن غواړو ټول خپل خلک ته په دې کې پردي څوک نشته نن پکې د بل طریق وي چې یاره مونږ کینو جرګه بالکل زما دیره کې به جرګه مو کو کې بنو هغه ته ویلکم کوم ما خو بار دا چغې والي چې راشي چې کینو